سلمان که بجلی روغلا کنه وړي کې بیټر را باندې کوله شو تر سلام ته وای شروع यो मुख्य अव्वल कहीं किया तो जरूरत नहीं कि हाल को कलम तो मस्त है गाल की जुम्मा ऐसे नहीं मुस्तकिल पकड़ की जी जी अच्छा होगा बाली का डिनामिक की देना तो करते हैं तो शुरू कर الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد عزت مندو معمول مطابق دار الافتاء والقضاء پېښورنا آنلاین ستاسو د شرعي سوالاتو جوابات د هغې دپاره موږ سره د دار الافتاء زموږ رئیس او د دې ځای مشر حضرت مفتی غلام فرید حقانی صاحب ستاسو مخامخ مخاطب دی ستاسو چې کم شرعي سوالات وي نو هغه تاسو موږ نه تپوس کولی شئ د هغې به تاسو ته انشاءالله د قرآن او د حدیثو په رڼا کې شرعي جواب میلاویږي او زموږ دا پروګرام چونکې نوی دی نو کوشش کوئ کم کسان پروګرام اوري نو ورسره وړاندې شیر کوئ هم او کمنټس کې تاسو خپل سوالات کمنټس کې هم رالیږلی شئ په دې پروګرام باندې هم کمنټس کولی شئ د دې د بهترۍ دپاره تاسو سره یې وي هغه موږ ته راکولی شئ او نمبر تاسو ته زموږ د دې ځای په سکرین باندې ښکاري 091 52 30 664 دا زموږ د دارالافتا نمبر دی نو په فون باندې هم تاسو خپل سوالات تپوس کولی شئ انشاءالله تاسو ته به د هغې جواب میلاویږي نو حضرت عبدالرحمن صاحب پېښور نه دی جی سوال کړی مسجد دپاره چې کومه ځمکه وقف شوي وي نو چې دا مسجد ختم شي بل مسجد دپاره دا استعمالول د دې دغه څنګه دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسجد د پاره چې یوه ځمکه وقف شوي د دې څو صورتونه دي. یو دا دی چې د مسجد د پاره ځمکه وقف شوه خو په هغې کې لمنځونه نه دي شوي، صرف ځمکه وقف شوې ده. اوس ورسره بل مسجد شته چې په هغې کې خلک چې کوم د محلې ولا دی راځي او د نوي مسجد د جوړولو هیڅ قسم ضرورت نشته. البته په د زوړ مسجد کې آبادی پکار ده یا په دې کې د پیسو ضرورت دی، نو بیا کولی شي چې کم ځمکه ته جومات ته وقف کړې ده خو لیکن لمنځونه پکې شوي نه دي لا تر اوسه، نو دغه ځمکه خرڅولی شي او د دې پیسې په د بل مسجد کې چې کم کې د پیسو ضرورت دی او لمنځونه پکې کیږي شروع دي نو هغې ته ورکولی شي. دا جایز دی. یو صورت دا دی. بل دا دی چې مسجد د پر ځمکه وقف شوې ده، خلکو پکې لمنځونه کړي دي، تعمیر پې شوی که نه خو خلک پکې لمنځونه کوي، سجدې پکې لګېدلي دي، عبادتونه پکې شوي دي، نو دغه مسجد به تر قیامته پورې مسجد وي. مسلمانانو باندې لازم دی چې د دې دا ځای به نه خرڅوي او نه به په دې کې آبادي کوي، بلکې دی به د مسجد په شان باندې تعظیم به یې کوي، قدر به یې کوي، ساتي به زنورو نه مشومانو نه د دې تعظیم چې څومره دا به کوي. بل صورت پکې دا دی. دریم صورت دا دی چې یو مسجد دی چې هغې نه خلک آبادي لاړه، لکه زنه زمونږ افغانیان وروڼه وو په پاکستان ته راغلي وو، کوم ځای کې آباد شوي وو هلته مسجدونه جوړ کړو، نو اوس مستقل آبادي مکمل ختم کړه او بیا امکان نشته چې هلته خلک آباد شي، هغو نه مسجد پاتې شوی دی. دغه مسجد هم چې کم سامان دی، کم لرګي دي ورکې، کم چتونه دي پکې، د دې سامان تاسو راوړلی شئ په بل مسجد کې لګولی شئ، او چونکې دا مکمل ختم شوی دی نو بیا امکان دغه نشته، د کم سامان دی، کتابونه دي، قرآن مجیدونه دي یا پکې نور د تعمیر څیزونه دي، دا په بل مسجد کې لګولی شي. او بل صورت پکې دا دی چې دوه مسجدونه دي، یو مسجد کې وقف څیزونه راغل، سامان راغل، خو دومره زیات راغل چې د اول مسجد ته ضرورت پاتې نشو او غیر ضروري یعنی دی جماعت ته پر ضرورت نه دی، فلتو پراته دي، نو دا ته په بل مسجد کې ورکولی شي چې بل مسجد ولی خلک یې یا کارپیټونه دي مثلا الماری دي پکې یا د مسجد نوره څیزونه دي چې هغه مسجد نه زیاتی دي، ضرورت یې نشته مسجد دپاره، نو دغه سامان او دغه ضرورت ولا سامان بل مسجد ته ورکولی شي چې هغه په مسجد کې په استعمال کې راولي، خلکو ته ثواب ملاو شي. دارنګې پنځم صورت دا دی چې مسجد دپاره چنده جمع شوې ده، دومره زیاته چنده ده چې نه آینده دپاره امکان شته چې دا په مسجد کې استعمال شي، نه اوس یې ضرورت شته، نو دغه پیسې هم ته په بل مسجد کې استعمالولی شي. بل مسجد چې هغه مسجد غریب دی، هغه کې ضرورت سامان نه پوره کیږي، ضرورتونه یې نه پوره کیږي، نو دغه پیسې د چندې ولا د وقف چې مسجد دپاره بل مسجد دپاره ورکولی شي. خو شرایط دا دی چې د ما ذکر کړ، په دې شرایطو باندې د یو مسجد څیزونه د یو مسجد ځمکه بل ته ورکولی، چې شرایط پوره وي. شرایط پوره نه وي نو بیا دا کار نشي کولی. جی حذیفه او ملګري پېښور نه د دم دا سوال را لېږه دی وی چې شادي حالو کې اکثر جمعې په ورځ چې کله پروګرام وي نو ورسره خاصه نور جوماتونه هم وي، نو دې کې د جمعې لمونځ کول څنګه دي؟ د سوال منشا او مقصد دا دی سایله چې داسې ځایونو کې چې پکې جمعې لمونځ کیږي، پکې شرایط یې پوره دي، بازارونه دي، ښارونه دي یا لوی کلي دي، قریه کبیره، په هغې کې په هر یو ځای کې، په هر مسجد کې، په هر یو ځای کې جمعې لمونځ خو روا دي کیږي، نو دی وایي چې یو شادي حال والا مسجد دی یا یو ګراوند د خلک جمع شوي دي، خوشحالۍ دپاره یا غم دپاره جمع شوي دي، دغه کمې جمعې لمونځ مسجد دوی نه لرې دی مثلا یا پکې جمعې لمونځ هغې نه شوی دی، نو دوباره دوی په د ګراوند کې یا شادي حال چې کم مسجد دی کې د جمعې لمونځ ادا کولی شي. جواب دا دی چې هم ادا کولی شي، او هغه خلک چې مسجد ورسره نږدې دی او بل ځای کې په حجرو کې او په ګراوند کې د جمعې جمع مسجد ورسره نږدې دی او دوی نورو ځایونو کې د جمعې لمونځ کوي، نو دوی دپاره لمونځ کیږي مسجد کې، خو لیکن مکروه دی دوی دپاره دغه عمل. دواړه صورتونه دواړو کې کیږي، یو صورت کې مکروه دی او په بل صورت کې
بلا کراهت چې دا هغه جایز دی لمونځ ادا کیږي. د جمعې لمونځ دپاره جامع مسجد یا مسجد شرط نه دی، بلکې چې کم شرایط دي ادا دي چې ډیره ابدي وي او هر د ضرورت شیزونه هلته میلاوېدلی شي، یا ښار وي یا د ښار په شان باندې لوی کلي وي، یا بیا فنای ښار وي یا د فنای قریه، یعنی هغه چې کم حدود د ښار دي چې دا په هغې کې داخل وي، بیا هم د جمعې لمونځ پکې ادا کیږي. مسجد ورته شرط نه دی. حاجي د اکرام بھائی سوال کړی نن چونکې 25 دسمبر دی نو کرسمس حوالې سره دا خبره ډیره چلیږي، نو اکرام بھائی سوال کړی چې کرسمس مبارکباد د عیسایانو ته د کرسمس مبارکباد ورکول څنګه دي؟ دا ورکولی شي نشي ورکولی؟ کرسمس مبارکباد ورکولی نشي عیسایانو ته، دا د عیسایانو تهوار دی او مبارکباد یو بل ته ورکول د دوی شعار دی چې کرسمس په ورځ باندې د دوی عید وي، تهوار وي، دا شعار دی چې یو بل ته مبارکباد ورکوي. خو پس پرده د مبارکي د عیسی علیه السلام په پیدایش باندې داسې وي چې دوی وایي چې په دغه ورځ نعوذ بالله د الله تعالی زوی شوی دی، الله تعالی زوی پیدا شوی په 25 دسمبر باندې چې هغه عیسی علیه السلام دی. موږ وایو چې عیسی علیه السلام پیدا شوی دی د مور نه، مریم علیه السلام نه، بغیر د پلار نه. دا زمونږ عقیده ده، بل قرآن کې داسې راغلی دي. دوی وایي چې یو بل ته چې مبارکباد ورکوي د دوی مقصد او عرض دا دی چې وایي چې په دې ورځ باندې نعوذ بالله د الله زوی شوی، عیسی علیه السلام پیدا شوی دی خو د الله زوی و، نعوذ بالله. ان الله ثالث ثلاثه، عیسی علیه السلام، مریم او الله دا درې وړه خدایان دي او عیسی علیه السلام د درې وړو نه یو خدای دی، نعوذ بالله من ذلک. نو که چېرته ته دوی نه مبارکباد اخلي د کرسمس یا دوی ته مبارکباد ورکوي، نو پس پرده په زبان حال ته وایي نعوذ بالله من ذلک چې د الله زوی پیدا شوی دی. که ستا دا عقیده هم نه ده، بیا هم تا دا پر جایز نه دي چې په دې ورځ باندې، دا خو صحیح خبره نه ده چې 25 دسمبر عیسی علیه السلام په یو طریق غلط دی. او بله دا خبره ده چې دوی چې د عیسی علیه السلام د پیدایش مبارکباد نه ورکوي، دوی بلکې د دې مبارکباد ورکوي چې نعوذ بالله الله پاک پیدا شو، د الله پاک زوی پیدا شو. نو په دې تهوارونو کې دوی سره شرکت کوله جایز نه دي. ستا ګاونډیان دي، تا سره معاملات دي یا دکانداري یا تجارت کوي، نو تا ته چې په دې ورځ باندې دوی وویني نو ورته دعا کوه چې الله پاک ته تاسو ته دنیا آخرت هدایت نصیب، دنیا آخرت الله پاک خوشحالی نصیب کی. د دنیا آخرت خوشحالی بالا میلاویږي سړي ته ایمان میلاو شي. که ته ورته د دنیا آخرت خوشحالی دعا کوي نو دا معنا چې الله تا ته ایمان نصیب کی. بغیر د ایمان نه خو نه ته د دنیا خوشحالي میلاویږي نه د آخرت. نو لہذا د کرسمس چې کومه تهوار دی د دې مبارکباد یو بل ته ورکولو او یا اخیستل عیسیانو سره پکې شرکت کول، دا مسلمان دپاره حرام دي. دا د مسلمان د نه ځان وساتي. او زمونږ چې کوم اوریدونکي دي، زمونږ لیدونکي دي، په د ویډیو باندې زمونږ نوی پیج دی، تاسو له مونږ بار بار دا خواست کوو چې زمونږ د پیج خلکو ته شیر کوئ، لایک یې هم کوئ، او د دې چې کوم کمنټس دي په دې کې مسایل راولېږئ، زیات نه زیات مسایل راولېږئ چې خلکو ته ورسي. یو کس ته چې هغه سوال وکړي نو مونږ جواب ورکو، بل سړی په عمل وکړي. د سوال کوونکي چې د سایل چې کم دی هغه له بس اجر میلاویږي. څوک عمل کوي هغه ته خپل میلاویږي، خو سایل ته به هم تر قیامته پورې اجر میلاویږي. ما ځکه ووایي چې د دیني پیجونو کې تاسو ډېر کوشش کوئ دا یو بل ته لیږئ او دا زیات لایک کوئ، د دې شیر زیات کوئ. د مسلمان نشانی خو دا ده چې هغه اسلامي پروګرامونه، دیني پروګرامونه اوري او شیر کوي. د مسلمان خدا علامات نه دي چې د ګانو بجانو د غلط عیاشۍ ولا پروګرامونه یا یو بل غیبت کوي، جنگ و جګړې کوي، نو دا یو بل ته لیږي شیر کوي. دا د مسلمان شعار نه دی. مرګ نه بعد دی چې څوک پیج وګوري، ستا آی ډي وګوري، نو د غلط پیجونه د لایک کړي وي او دا د څه کړي وي، دا د شیر کړي وي، نو مرګ نه بعد خو واسه غذاب درته میلاوي او خلک به در باندې لعنت وایي. مرګ نه بعد چې ستا پیج څوک وګوري، ستا اسلامي مسایل چې دا شیر کړي، خلک به در پسې ښه وایي چې دا ښه سړی. بله دا چې قبر کې به درته ثواب میلاویږي. هر یو سړی به قیامته پورې د خبرې اوري، یو بل ته به نقل کوي، نقل در نقل تا ته به ثواب میلاویږي، صدقه جریه به وي. نو پیج لایک کوئ، کمنټس هم رالیږئ. که مسلو تا ته پته هم ده خو مشورې ته ضرورت دی، هغه مسایل دلته کمنټس کې خامخا رالیږئ. یو بل ملګري سوال کړو، هغه وایي چې ما ته ډاکټر
ویلو چې ته 24 غنټې به دا مخ لوندی هم نه وینځې به هم نه او لوندی به هم نه لکه مس هم پرې نشم کولی نو وایي د هغې دپاره څه حکم دی د اودس په څه ترتیب وي څه به کوو اودس به کوو مسح به کوو تیمم به کوو څه وایي دی ډاکټر ورته ویلي چې 24 غنټو پورې د مخ څه سرجري ورته کړې نو دا به وایي لون لاس به هم پرې نه راکاږي په دې باندې نو دوی وایي چې زه به د مونځ به زما څه ترتیب وي که د ده داسې بیماري ده واقعیتا چې مخ ته اوبه یوسي نو مخ بیماري ورسره زیاتیږي نقصان رسوي نو د نو مخ وینځي په اوبو د نه د مخ مسح کوي بلکې که مخ باندې څه پټۍ وي په هغې باندې مسح که پټۍ نه وي دغسې هغه د مخ د دی پرېږدي د هغې مکلف دی نه دی نو احتیاط په دې کې دی چې لمنځونه دې وکړي دغسې مخ ته نه وینځي نور اندامونه دې ووي 24 غنټې بعد چې کله د مخ وینځلو اجازت ورته میلاو شي بیا د صحیح طریقې سره چرندام وکړي او د لمانځه د څه وکړي اعاده د کوم لمنځونه دنه پاتې شي جی مفتي صاحب یو جواب خو شو د عیسایانو والا په دا کې پرون چا بختنه کړې چې په دا کې مټۍ خوراک کول دا خبره یقینا په دې خبره کې پاتې شو چې د کله د عیسایانو یا د یهودیانو یا د هندوانو تهوار وي لکه اوس چې د تهوار په نن ورځ باندې د عیسایانو د عید دی چې کرسمس ورته ویلی شي په دې کې یو بل ته ګاونډیانو ته مسلمانانو ته هم میټۍ هم لیږي خوراکونه لیږي چا سره چې هندوان نږدې هندوان په خپلو ورځو باندې تهوارونه د دوی دي چې هغې ته دین وایي دوی ثواب ورته وایي د عیسایانو د غیر مسلمه هغه تهوارونه چې په هغې کې دوی هغې ته ثواب وایي رواج یې نه ګڼي بلکې ثواب یې ګڼي شعار د دوی وي لکه دا د کرسمس تهوار شو په دې کې چې دوی کم خوراکونه لیږي یا میټۍ لیږي دا د الله رضا دپاره نه لیږي او نه د دوی الله رضا ته اعتبار شته نو دغه تهوارونو ولا کم خوراکونه دي دا تا ته چې در لیږي دا مه خوره که ته وایې چې ما له لیږي زه یې واپس کولی شم نه نو ځان سره کېږده بس بیا بل چا باندې استعمال که په بل څه شي کې که نه یا د بل عیسایي ته یې ورولېږه خپل طرف عیسایان دې وخوري په خپله د دې استعمال مه کوه تهوارونه د کرسمس چې کوم میټۍ دي یا خوراکونه دي د مسلمان له جایز نه دي چې دغه خوراکونه وکړي بلکې د دې نه د اجتناب کوي مسلمان جی مفتي صاحب بل سوال دی چې نن سبا دا یو رواج جوړ شوی دی چې جینکې اکثر چې ختمونه وکړي په دا کې لکه ودونه غوندې نکریزې وړي دا خپل خپلوان ورته دا څنګه دي ختم کې ختمونه وکړي بیا ختم القرآن ښه بیا په دا کې نکریز وي کله یو کور وي لکه مثال خپل ترور یې وي بله دا خو اسلامي تقریب پکار دی چې کله ختم وشي نظرې ختم وکړي جینۍ یا د قرآن پاک حفظ وکړي یا علم برابر کړي نو دا خو اسلامي تقریبات دي چې پکار دا دی چې په دې کې رسم و رواج نه وشي بلکې اسلامي چې کم طریقه کار د په هغې مطابق په دې باندې عمل وشي په دې تقریب کې ختم پکار دی چې ختم پکې وشي او قرآن پاک پکې واورېدلی شي د هغې فضایل پکې بیان شي ته وایه چې پکې ځینې خلک په دې ورځ باندې جینکو ته نکریزې وړي او دا یو رسم و رواج پکې کوي دغه باندې ګناهګارېږي ځکه چې دوی ته دې ته صرف یو رسم و رواج نه وایي بلکې دوی ورته عبادت وایي زنانه ورته دې ته عبادت وایي چې دا ختم شوی دی او مونږ چې نکریزې یوسو دغه رسم ادا کړو نو مونږ له به ثواب میلاو شي ثواب میلاو شي نو دا معنا چې دوی ورته عبادت وایي نو لهذا داسې رسم و رواجونه په دینی تقریبونو کې کوله دا ټیک نه دی او زنانه منې کول پکار دي زنانه خبرول پکار دي چې په دې ورځو باندې داسې رسم و رواجونه مه کوئ چې زنانه منې شي نو انشاءالله پوه یې کړې نو بیا به دا کار نه کوي جی مفتي یوسف یو بل سوال دی یوه واقعه ده چې یوه ښځه صحابه کرامو په دور کې مسلمانه شوه هغې بچای وفات شو بیا دا سوال یې وکړه چې اوس دا خلک ما ته پیغوره کوي چې ته چې مسلمان شې بچای دې غاک بیا الله ته سوال وکړه بچای ژوندی شه آیا دا واقعیا حقیقت لري د دې خو مونږ په صحیح سند سره دا واقعیا نه ده اورېدلی نوید اقبال وایي چې کیا گر مسلم غیر مسلم سلام کر کے سلام کا جواب دینا چاہیے نوید اقبال صاحب غیر مسلمه چې درته سلام وکړي السلام علیکم ووایي نو صحیح طریقه دا دی چې ته ورته ووایه چې وعلیکم پوره خبره اخره پورې واوره ښه او چې ته ور باندې سلام کوې نو ته ورته ووایه چې سلام علی من اتبع الهدى
صحیح دی کنه چې دې سلام وکړي ته ورته وایي چې وعلیکم. صحیح طریقه دا د مسنون طریقه. کا مثلا یو غیر مسلمه تا په سلام واچو چې السلام علیکم ورحمت الله، نو کفر ته بیا نه ځي، ځکه چې السلام علیکم ورحمت الله چې تا باندې سلامتیا وي، نو د دې معنا دا ده چې ته په امن کې تا ته د الله اسلام نصیب کی، دې باندې نه ګناهګار ښه که پورا سلام دې په واچو. کم سلام مسنون طریقه باندې دی چې سلام علی من اتبع الهدى وزه سلام دی، کتا دا په وانه چو بلکې و دی چې السلام علیکم ورحمت الله، نو بیا په کافر نه ګناهګار نه ښه منه نه دی دا سلام. د دې معنا دا چې الله دې ته اسلام نصیب کی، امن دې نصیب کی، امن بغیر د اسلام نه نصیب کی. او سلام علی من اتبع الهدى معنا دا چې الله دې ته هدایت او اسلام نصیب، ګناهګار نشوي، اوس ثواب درته په ملوي. اوس تا ته چې وایي چې السلام علیکم، تب جواب کې وایي چې وعلیکم، ته دې کې علت دا دی، سبب دا دی چې شاید چې د په السلام علیکم کې پټ سبل لکه یهودیانو بچوي یا منافقینو به وي، السلام علیکم په ځای به وي چې السلام علیکم وغیره الفاظ به ادا کول، یعنی تقیا او توریا به کوله چې سلام دې امن د پتا نه بلکې بیماری دې پتا وي. عربی لفظ به داسې توړ موړ سره به جواب سره ګول مول کړه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه او خدای چې تاسو ورته وایي چې وعلیکم پتا دی وي، کتا سلام اچولې نو سلام دې پتا وي، او کتا بددعا کړي نو بددعا دې هم پتا وي. وعلیکم دا معنا صحیح دی. قبل فرض یو غیر مسلم سلام در باندې واچو تا ورته وایي چې وعلیکم السلام ورحمت الله، ګناهګار نش، صحیح دا هم جایز، پورا خبره باندې پوه شوې کړه. سلام طریقه هم دا لیکن دا سم کولای شي صحیح مسلمانانو په شان سلام په واچي او جواب ته والي، دا هم جایز دی. نوید اقبال صاحب امید دی چې سر باندې په خلاص شوي. نعیم الحق حقانی صاحب وایي چې مفتی صاحب خواجہ سرا کا اختلاط دیکھا کا اختلاط مع الرجال جائز ہے، اور کیا یہ ضرورت کے زمرے میں آتا ہے کہ ہجرہ تبلیغ والوں کے ساتھ رہے؟ اگر ہند کو تبلیغ والے نکال دے تو پھر واپس غلط کاموں کی طرف آئیں گے، اسی ڈر کی وجہ سے رجال کے ساتھ اختلاط جائز ہے؟ بالکل نعیم اللہ حقانی سے دا بالکل جایز دی چې سړو سره دعوت تبلیغ کې وګرځي را وګرځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مدینه کې و دا هجړګان هغه مدینه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت په سړو کې هم ګرځیدل، زناناو کې هم ګرځیدل، صحابه کرامو په دور کې صحابه کرامو سره به ګرځیدل ښه هجړګان. د هجړګانو تبلیغ ډېر ښه شی دی چې تبلیغ ته واسطه چې کم هجړات تبلیغ ته بوزي، هغه نوره چې کم هم جنس خلق دي کنه خپل خلق ته هغه ته بیا هغه پیژني، هغه ته ورزي، هغه ته تبلیغ کوي. د یو هجړه په وجه باندې چې هغه تبلیغ کې وګرځي ډېر هجړګانو ته فایده رسي. کته دا اورېدلی وي چې څوک وایي چې هجړګانو تبلیغ نه روا دي، غلطه خبره کړي. هجړګان د سړو په ډله کې بالکل تبلیغ کولی شي چې د سړو کپړې واچوي کنه سړو کې ګرځي، په جوماتونو کې ګرځېدلی شي. هجړګانو د پر په مسجدونو کې خپل صفونو اهتمام کوو. سو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت فقه تا نه دی ویلې، فقه کې د هجړګانو خپل مسجد کې خپل ځای وي، بالکل په داسې اختلاط سره چې لکه څنګه چې نور سړی تبلیغ کوي دعوت تبلیغ دا راګي هجړګان کولی شي. ها او زیات تر زمونږ په پاکستان کې هجړګان چې کم دي هجړګان نه دي، هغه خرختیان دي، پورا سړی وي او ځان نه هجړه جوړ، پورا ښځه ځان نه جوړ کی هجړه جوړ کی. خو لیکن چې هر څنګه دي که په رښتیا هجړه ولې نه وي، په رښتیا باندې هم هجړه ولې نه وي، په رښتیا باندې هجړه خنثی مشکل هغه ده چې هغه دوړه اندامونه لري، ښه هغه هجړه دي، د ښځې هم لري سړي لري، نو ته پکې په مشکل کې پرېوځې چې ورته ښځه ووایې که سړی ورته و، ښه نو لہذا چې ښځه سړی ورته نشي دا خنثی مشکل دا ډېر کم دي. نو دا اوریجنل صحیح حقیقتا هجړګان دي. نو دا حقیقي هجړګان هم په تبلیغ کې ګرځېدلی شي. نبی علیہ السلام په وخت کې صحابه کرامو سره به ګرځېدل، مسجد ته به راتلل، خدمتونه به هم کول، هر یو کار یې کول. نو تبلیغ هم کولی شي، مسلمانانو سره ګرځېدلی شي. بعض خلک د دعوت تبلیغ خلافي گویا کې د اسلام خلاف. دا ما چرته ماته اهل حدیثو ویډیو اشاره ولېږله، اهل حدیثو نو اهل حدیث خو هجړګان خو لا پرېږده، د عام مسلمانان چې کم تبلیغ ته لاړ شي. ما د تبلیغیانو نه اورېدلي چې انګلینډ کې مونږ انګریز مسلمان کو کنه مسجد ته راولو، دغه ورته ودرېږي د اهل حدیث چې لمونځ نه کېږي.
چرته اهل حدیث تاسو لیدلی دی چې بلمازه سړی جومات ته راوستی دی؟ نه. زه به درته دومره ډېر وښایم چې لمونځګزاره خلک د مسجد نه شړلي دي، ورته چې لمونځ دې نه کېږي، چې الحمد پکې ونه وویله، رفع الیدین دې پکې نه وویل. د دوی میشن دا دی، د اهل حدیثو د دې ملیانو میشن دا دی چې دوی به صرف او صرف هغه خلک پسې ګرځي څوک لمونځ کوي چې بلمازه سړی دی پسې قطعا نه ځي. دغه اجړا چې لمونځ نه کوي، ګډا کوي، اهل حدیث ورپسې بالکل نه ورځي، بلکې خوند ته اخلي، مزه ته اخلي چې ګوري را ګوري که نه. خو چې کله دی په لمونځ دی راواړه د اجړا صاحب شو یا ډم صاحب شو، نو دی به ورپسې انخطې وي چې نه دی وکېږي، تا خو ډم تبلیغ نه کړي، د اجړا نه کېږي. دا دغه حدیث کې راغلي، چېرته په حدیث کې راغلي نبي علیه الصلاة وسلام دا خلک ځان ته رانږدې کړي دي. دروغ ولې وایي، غلط حدیث ولې بیانوي، تحریف ولې کوي په قرآن او حدیث کې؟ نبی علیه السلام په وخت کې دا البته یو اجړا کته داسې خبره اورېدلې چې یو اجړا هغه غلطې خبرې کولې، نو چې سړي به هم غلطې خبرې وکړي، نبی علیه السلام د مدینې نه اوټ کړی. یو سړی و برابر، خو زنانا به هغه طرف ته میلان کو، نبی علیه السلام مدینې نه اوټ که خارج یې. نو یو اجړا یقینا داسې و، یو اجړا واقعیا داسې چې هغه غلطې خبرې کولې، او په زناناو کې دننه وتل، زناناو اندامونه به یادول چې دا اندامونه د دې داسې دي او د دې داسې. نبی علیه الصلاة وسلام بیا په د هغه لرې کو د مدینې نه. دا منانا چې په دې وجه باندې ته ټول اجړاګانو سره دا کار کوي. کم اجړا چې دعوت تبلیغ کار کوي، خلک اسلام طرف ته راولي، دا بهتر دی، بهترین دی. دا په مونږ تاسو نه د دوی درجه فضیلت اوچته ده، درجه هم اوچته ده زمونږ تاسو چې دعوت تبلیغ کار کوي. اهل حدیثو فتوو ته هیڅ قسم اعتبار نشته. اهل حدیثو متعلق واورئ چې اهل حدیث په خامخا هغه خلکو پسې رواني چې هغه ته تبلیغ ولا غریبانان پیسې ولګوي، وخت ولګوي، محنت وکړي، خلک لمونځ طرف ته راوغواړي. نو دا اهل حدیث چې دي ظالمان، الله دې دوی ته هدایت وکړي، دوی ورته تا لمونځ نه کېږي. او د الله بندګانو د هرې فرقې سره چې تعلق دی، دعوت تبلیغ ولا ملګري تا په محلې کې زنه پکې نه پرېږدي، بریلیان یې پرېږدي نه په مجموعتونو کې. نو څومره خیر رسي. کم بریلیان چې مسجد ته نه راځي، د امام سره تعلق نه، تبلیغ ولا لاړ شي مسجد ته خلک راولي، کور ته پسې ورشي چې مسجد ته راشه، امام سره د مسجد سره تعلق پیدا نو بیا خو 3 ورځې پس تر تبلیغیان لاړ شي، نو دغه خلک چې ستا ته مسجد ته نه راتلل، دا تبلیغ ولا تا ته راولي مسجد، تا سره ښېګړه وکړه که بدي در سره وکړه. نو کم بریلیان ملیان دي، ته عقل مو بدعاتو بالکل عقل ختم کړی، تاسو ته خیر رسي. دا خو چې کوم اهل حدیث دي د ملیانو ته خیر رسي. دا صرف او صرف مسجد ته خلک راغواړي چې مسجد ته راشه، بیا زدر نظم امام درته په مسجد کې نه مقرره تبلیغي امام ستاسو خپل امام دی، که هغه بریلی دی او که اهل حدیث، مونږ در نه لاړو خو ته مسجد سره تعلق ساته. نو دا خو د خیر کار کوي تاسو ته، بغیر د پیسو نه، بغیر د مشقت نه مسجد ته خلک راغواړي. او اهل حدیث په دې نه خوشحالېږي. اهل حدیث وهابیانو دا داسې یوه فتنه والا ډله ده چې دا په دې نه خوشحالېږي چې ته مسجد ته خلک راوغواړه، په دې خوشحالېږي چې مسجد نه خلک لرې کا. یو اهل حدیث چې داسې وکړي چې بل مسلمان ته وایي ستا لمونځ نه کېږي، مسجد نه یې منې کړي، نو دوی دومره خوشحاله وي. هغه اهل حدیث ته وایي ته زمونږ داعیې دعوت ورکړي، حلوګانې پرې وخوري، تا ښه کار وکړو. دا خو ټول عمر به ځان ستړی کړی وي، وایي چې هغه هندو ستړی او خدای ناراض. دا واقعیت ورته بیان کړي، تا ډېر ښه کار وکړو، هسې مسجد ته تلو ځان یې ستړی کړو. تا چې ورته وایي چې ستا لمونځ نه کېږي مسجد ته مه ځه، نو ګوره ښه کار دی وکړو چې لمونځ دې منې کړه. لمونځ یې هسې نه کېدو، هسې شرک او نعوذ بالله من، دا د اهل حدیثو کار. ای د الله بندگانو چې هر ځای کې زما आवाज اورئ، د اهل حدیثو نه، د وهابیانو نه، خوارجو نه خپل مشومان بچ کړئ، خپل مشران ته بچ کړئ چې چېرته پرې نه دی د الله بندگانو، نږدې ځان ته پرې نه دی. توړې درځي، دم یې درځي، بیا مار نیسه، ما ته رانږدې کوه، ما ته اهل حدیث راځي، ما سره کېنوه. مونږ ته خو چې راشي الله په فضل سره بیا واوړي، مونږ ته دم راځي د اهل حدیث، چې عالم یې پوه یې دم یې درځي، بیا اهل حدیثو سره کېنه. خو چې دم یې نه درځي، ومې چې اهل حدیثو ته ورنږدې نه شي، سم غټ غټ مران دي ټک در کوي، عقیده دې خرابوي. د الله بندگانو اهل حدیثو نه، وهابیانو نه ځان وساتئ. صرف او صرف دا کار کوي چې لمونځ ګزاره خلک د مسجد نه راولي، چې لمونځ دې نه کېږي، دا کار کوي. که چېرته ماته یو اهل حدیث وښیي څوک چې داسې اهل حدیث دی چې د بېلمازه سړی مسجد ته راوستو، په لمانځه یې ودرو، نو 1 لک روپۍ انعام به ورکړو، چندا به ورته دارالافتا کې وو، 1 لک بدله زه ورکړو چې داسې. او زه به درته لاک اهل حدیث وښایم چې خلک لمنځونه نه منې کوي.
زه به ویډیوګانې درته وښایم چې خلک د لمونځونو نه باندې کوي، په ویډیوګانو کې لګیا. دا اوس د اجراګانو مسله چې ده دا اجرا راغلی تبلیغ کوي او خو خپل ملګري هم راولي تبلیغ ته. الله بندگان دوی په دې پسې لګي چې دا نه کېږي، دا په حدیث کې راغلی، په قرآن چېرته ته په حدیث په قرآن چېرته پوهېږې دی الله بنده؟ ته د طبقات د فقهاو نه په کومې طبقې سره ستا تعلق دی چې په حدیثو پوهېږې؟ ته اصحاب الترجیح سره تعلق دی که اصحاب التخریج سره تعلق دی که ته کومه طبقې سره تعلق دی؟ که مجتهد یې که مجتهد فی المذهب یې، تا خو یوې فی طبقې سره تعلق نشته. ته خو نه درکې رایې نه و درکې رایې، نه خپله پوهېږي او نه تقلید کوې، نو ته خو ګډوډ یې د الله بندګان. او چې کم مسلمان د اهل حدیثو بیان اوري او مني، په دنه جاهل مرکب بل نه وي چې اهل حدیث په خپله جاهل دی، مرکب دی نه پوهېږي په قرآن، او ته ناست یې هغه بیان اورې او دا بیان درته کوي چې د دل لمونځ نه کېږي، د اجرا لمونځ نه کېږي، د اجرا تبلیغ نه کېږي. تا نه چا فتوا اخیستې؟ ته په فتوا چېرته پوهېږې؟ تاسو سره خو یو فتوا ده اهل حدیثو سره چې 3 طلاقونه یو طلاق دی، فوټو سټیټ ته کړی دلته ما سره پروت چې څوک ورځي فوټو سټیټ ته کوي ورکوي، څوک راځي چېرته طلاق د 3 واچو اهل حدیثو ته ورشه فوټو سټیټ به درکړي چې طلاق نه دی. ولې د الله بنده اهل حدیثو دومره زړور یې؟ فما اصبرهم علی النار، خپلې مو ښځې طلاق دي، الله نه یارېږي، خلکو باندې طلاق کوئ، دا ګناه تاسو ته نه ده، خو دوی په ګناه نه یارېږي. خوارج دي، دا د دې زمانې خوارج دي. ټول علامات په دې اهل حدیثو کې د خوارجو شته، د نه ځان وساتئ، مشومان وساتئ. خیر دی، بله مسله ووایه، مونږ جذبات بیا ډېر اوچتېږي. مفتي صاحب خو جان عالم صاحب دعا دپاره درخواست کړی چې دعا راته وکړي. جان عالم جی پمپله، ښه الله پاک دې ستاسو عزت نصیب کړي، الله دې ستاسو جان عالم صاحب کاروبار کې برکت واچي، الله دې نیکو خلکو سره ستاسو صحبت وګرځوي، الله دې تاسو زړه مرادونه پوره کړي. زموږ دا پروګرام زیات نه زیات شیر کړئ. ګوره که تاسو دا پروګرامونه نه شیر کوئ نو دا اهل حدیث ملګري به ستاسو په د میډیا کې دومره فعال دي چې ستاسو مشومان به خراب کړي، ستاسو ښځې خرابوي، ستاسو عقیدې خرابوي. دا پروګرام زیات نه زیات شیر کوئ، خلکو ته رسوئ، او کم کم وړې مسایل یاتې کټ کوئ، خپل پیجونو نه خیر د شیر کوئ، ثواب به تاسو ته ملوي. موږ په پیسې نه ګټو پیج باندې، تاسو خپلو پیجونو نه شیر کوئ، خلکو ته دا مسایل ورسوئ، صحیح مسایل د قرآن او حدیث. جی یو مرګري سوال کړی، هغه وایي چې یو زما ملګری دی ما نه پیسې غواړي، خو پیسو باندې ځان له د پبجي آی ډي اخلي، نو شریعت کې دې څه حکم دی؟ جایز نه دی چې پیسو باندې غلط کار کوي، لهو لعب کار کوي، ته پیسې ورکوي او دی په پبجي اخلي، فلان کوي فلان کوي فلانه فلانه. او قرآن کې الله فرمایي چې ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. دې کې رضی نبی د اقبال وایي چې د عیسایانو د لاسه پخولې پخ کړی شی خوړلی شي، بالکل یې خوړلی شي په دې ورځ نه، کرسمس په ورځ باندې نه، هسې چې عیسایي د ځان سره ساتلي نوکر هغه درته څه شی پخولی شي، خو د هغو ذبیحه صرف چې د هغه حلاله نه ده، ذبیحې نه ځان ساتئ. وایي چې یهودو اهل کتابو صحیح ده، خو دا اهل کتاب نه دي لا که نه، صحیح دی. مفتی صاحب جان عالم ټانک والا دی، ښه په دعا کې الله دې جان عالم صاحب ټولو بیمارانو ته شفا کامله عاجله ورکړه. ته مونږ وپېژندې، زمونږ ملګری دی. ښه نوید اقبال وایي چې الله کا محبت کیسے دل میں پیدا ہوتا ہے ویسے تو ہم ہر روز نماز یا اچھا. نوید اقبال صاحب ډېر ښکلی سوال دی کړی چې د الله محبت په زړه کې څنګه پیدا کېږي؟ مراقبه وکړه. مراقبه مونږ مسلمانان د سره پېژنو نه چې مراقبه څه شي. مراقبه داسې ده چې یو ټیم کې چې کله وده کېږي مسوتن ټیم دا مقرر کا، وده کولو نه مخکې مثلا کم نه کم څومره کولی شي؟ 15 منټه خو کولی شي. 24 غنټې کې 15 منټه مراقبه خو کولی شي. 15 منټه مراقبه وکړه چې یا الله 15 منټه دا سوچ وکړه چې یا الله د ټوله ورځ چې په ما باندې تېره شوه، ماله رزق میلاو شو، زما اندامونه بالکل ډېر ټیک ټاک، ځینو خلکو خپې نشته، لاسونه نشته، سترګې نشته، سترګې نشته، دنیا پې نشي لی. او ته سوچ وکړه چې یا الله زما خو خپې ټیک وي، لاسونه زما ټیک وو، زما خو بدنم ټیک وو، یا بیمار و هغې نه بعد شفا میلاو شوه، یا ما باندې څه آفتونه نازل نه شول، یا الله تا په ما څومره غټ غټ نعمتونه کړي. دا 15 منټه مراقبه کوه، د الله سره به دې دومره زیات محبت پیدا شي چې بل طرف ته به دې بیا نه اوړي. خو دا مراقبه کول ډېر ګران کار دی. که ما درته ووایي څوک یې نه کوي، 15 منټه مراقبه کوه چې کله وده کې، او اللهم لک الحمد ولک الشکر دا وایه شي یا الله تا ډېر ډېر شکر دی په ما دې څومره نعمتونه کړي. هر یو مسلمان چې سوچ وکړي، هر یو انسان او ځان نه کم وګوري، ده ته پته ولګي چې ما باندې الله پاک څومره نعمتونه کړي. داسې خلک شته نه خپې لري، نه لاسونه لري، نه سترګې لري، ژوند کوي، بیا هم د الله شکر. او تا ته الله پاک څومره نعمتونه درکړي. مونږ وایو چې که مونږ ته پیسې خزانې را نه کړې نو بس دغه بې شکر نه ده، که څو پرې خزانې نه
لاسونه روغ صحت او جنگ و جدل چې نوي مقدمې نوي هسپتال نوي دا ټول د الله غټ نعمتونه دي. ښه دې باندې شکریا ادا کوه او سوچ وکړه فکر وکړه. یو سړی و ډېر ولی الله خو لیکن الله عبادت پې کوو 24 ګنټې خو غریب پیسې ورسره نه وي چې الله ته نږدې وي نو پیسې د خاصیت نشته د الله په نزد نو خپو باندې سپلای نه وي نو چې مسجد نه راووتو خلکو سپلای په خپو کړی و دی دغسې روان شو. زړه کې صرف دومره راغی چې یا الله زه تا ته څومره نږدې یم ته په ما څومره ګران یې خو ما ته سپلای ته را نه کړې چې لږ تېرېدو نو بل کس یې ولیدو چې هغه یې خپې نه وې په لاسونو را روانو لکه د مار نو فورا یې وي چې توبه مې ده یا الله په سپلو څه کوم ما ته خو دې خپې را کړې خلکو خپې نشته نو لحاظه اوس یو سړي ته الله پاک سایکل ورکړی دی شکر دی ادا کوي پیدل خلک روان دي سایکل ورسره نشي بل ته موټر سایکل میلاو دی نو هغه دې وایي یا الله وګوره خلک په سایکل روان دي ما ته د موټر سایکل راکړې چې خپې پې نه توهم شکر ادا کوه تاسو مولانا. نو دارنګه یو موټر کې دی هغه دې دا شکر ادا کوي چې خلک وګوره نو د ځان نه لاندې ګوره مراقبه کې سوچ کوه د الله نعمتونه او ځان نه لاندې خلکو ته سوچ کوه دا 15 منټه مراقبه کوه د الله مینه او محبت په دې په زړه کې ډېر زیات پیدا شي. عصمت الله وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب کلیوال اکرم الله پوښتنه کوي چې شیطان خطا کم او یعنی جلک مې کو لاس سره او انزال نه وشو بیا مې پرې شو بیا په روڼو بولو کې منی وا خوشاوت نو غسل شو. یو ټایم کې شیطان خطا کړه الله د شیطان نه مسلمان وساتي خو هغه ټایم کې چې کله خطا کېدم نو هغه ټایم کې انزال نه وشو منی نه راووتل صحیح دی رستو چې دا منی راووتل خو ټوپ سره نه وروتي نو دا دې سره غسل نه واجبي رستو کته نه منی راووزي خو ټوپ سره نه وي شهوت سره نه بیا څه شی دی غسل نه واجبيږي. رمضان वही कि अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब अगर मुसलमान फौत हो जाए तो उसकी कज़ा नमाज़ों की बदले पैसे देने से कैसे कज़ा नमाज अदा हो जाती. रमज़ान अली चाना चल मंजूना कज़ा शिवी दी जवान अल्लाह वर कड़े दिल मंजू कज़ा दे की कज़ा दे रावड़ी तो कन्ने रावड़ा वफात शो दिल हर मुंस पसर बंद युवा सरसिया सुमर फितराना शदा और कवल शे दा हदीस ना सबीत थी खा कुरान ना सबीत थी कि दा फिदिया वर कवल शिल मंज पे बदले के شپږل منظوره به سبا یو وتر پکې هم شامل دي واجب او فرض کې څه فرق نشته ها په حکم کې. عصمت الله وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب موږ قوم کې یو سړی سردار دی قوم مشر کوي نور په هغه خاندان کې نور کرسی سرداران او د سرمایه د سرداران دي خلک غلامان دي حقيقي سرداران سرمایدار فرق شته کنه شرعي حکم سره چې کوم خاندانی سردار دی او یو دا دی چې حکومت ورته ورکی دستار دغه یقینا چې فرق دی چې کم خاندان دی روان دي سرداری د دوی په کې د دار سردار چې د عزت زیات دی او چې حکومت یې ورکی ارزي تور باندې هغه به هم عزت کوي خو لیکن زیات عزت هغه دی چې خاندان روان دي سرداران. نوید اقبال وایي چې शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमत उल्लाह अलैह का मर्तबा अल्लाह के तरफ से मिला था या अपनी अच्छी आमाल की. नवीद इकबाल साहब सोरा खसवाल लेकर जमंगा बरेलियान रूना वही चे पीर साहब ता पैसे रा रसवा फितराने रा रसवा खुराक वर्तरा कवा जुमे पशपा चरगान वर्तरा उड़ा हलवा रावड़ा नो बिया बताता मर्तबा दे वली वाला मिलाउश दा सवाल दा से कड़े नवीद इकबाल زمونږ بریلیان رونه یې لیدلي چې دا کار کوي یا سیفیان رونه یا د هغه نه نوره ملګري د دوی خیال دا دی چې پیر صاحب ته چې خوراک مراک راوړی اعمال مه کوه نو ته به مرتبې ته رسې نشې رسېدلی قطعا. البته عشق محبت ادب چې دی دا پکار دی او دا مقصودی نه دی بلکې اعمال باندې به ته مرتبې ته رسې. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه اوچته درجه ده لویه درجه هغه ته میلاو شوې په څه باندې اعمالو په وجه باندې مجاهدو باندې اعمال یې کړي عبادتونه یې کړي چې مجاهدې و اعمال عبادتونه نشي کولی صرف او صرف پیسې در سره دي د پیر صاحب خدمت کوي په دې مرتبې ته نه رسې د جهنم لاندې مرتبې ته به ورسې بدعاتو کې مبتلا شي اعمالو سره به رسې لویې مرتبې ته عمل से ज़िंदगी बनती है
जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है. دا شعر تاسو اورېدلی دی علامه اقبال رحمت الله علیه شعر. په عمل سره زندگی جوړي، مرتبه په عمل سره ملوي، په غسر نه په غسر شخا. تاسو چې کوم ملګري زمونږ دي الله دې اجر ورکړي چې مونږ پروګرام شیر کړي او کمنټس را لګي. کمنټس کې سوالونه زیات را لګي چې تاسو محمد اسماعیل وی چې روخاب نو معنا څه ده؟ دا بغیر ټکی نه تعالی کلی روحاب ته دا وګوره. روحاب فراخی ته خټکه پښتا کنه نقطه پښتا رحاب. رحاب معنا فراخی او خم معنا سیدا. نو دا نوم جنناو باندې کې خودلش ټیک ته ټکی پښتا کنه نقطه پښتا کنه ټکی پنشتا رحاب سید بغیر نقطې نه چې کوم څنګه تعالی کلی محمد اسماعیل صاحب د دې معنا صحیح ده. ټیک ته کوشادګۍ ته ویل شي، وسعت ته ویل شي. ټیک ته معنا صحیح ده جی. مفتی صاحب یو کس سوال کړی وای چې په دنیا کې ډېرې ژبې دي، د دې ایجاد او نشر او اشاعت دا څنګه شوی او د کله نه شروع شوي؟ لکه عربي، فارسي، اردو، انګلیش وغیره. وی لږ وضاحت که ویلاته وکړو د ژبو چې کله نه شروع شوي دي. چې کله ابتدا خو کتابونو لیکلي چې عربی ژبه وه، آدم علیه السلام ژبه عربي وه. چې کله دنیا ته آدم علیه السلام راغی، د هغه اولاد راغی، نو مختلفو ځایونو ته دوی چې د تقسیم شول، نو هلته کې مختلفې ژبې اختیار کړي. د دې خو څه تاریخ نشته چې په کم تاریخ نه د دوی ژبې اختیار کړي، ځکه چې بیا نوح علیه السلام په دور کې د دنیا چې دا ختمه شوي، بیا د سر نه چې نوح علیه السلام ته آدم ثانی ویلی شي چې دوباره بیا دنیا آباده شو، د ده د اولاد نه آباده شو. نو دا مختلف ځنه برصغیر ته راغلل، هندوستان طرف ته، ځنه عربو طرف ته، یو بل طرف ته، امریکې طرف ته، یو طرف ته، بل چین طرف ته لاړل. نو د نوح علیه السلام اولاد هلته آباد شول. نو هغه خپلې ژبې هلته کې جی تاریخي روایت به وي، خو حدیث او حدیثو کې ذکر نشته، او تاریخي روایت چې او داسې اعتبار نشته چې هغه په جزم سره ووایي. او 84,000 ژبې ابن کثیر لیکلي دي. نو دې تاریخ چې داسې صحیح معلوم دی چې کله نه دا د ابتدا وشو، ځکه چې مختلفې قبیلې دنیا ډېرېږي، ژبې ورسره زیاتېږي، ولاړې خو نه دي ژبې، نوره ژبې او داسې هم کېدي چې ځنه ژبې چې دا زبانونه چې دا ختمیږي، ختم شوي هم دي. یو پښتو په څومره ژبې دي نه ځینې ژبې چې دي که نه عبراني شول او دا کم کتابونه پکې نازل شوي، دا ژبې د دنیا نه بالکل ختمې شوې. سوریاني شو، نوې نوې ژبې روانې دي او زړې ځنه ختمیږي هم پکې. عصمت الله وایي چې مفتی صاحب سرکاري ملازمین، ډاکټر، ماسټر، معلم القرآن، چوکیدار څوک ډیوټي کوي، څوک ملک یا افسر ته کاټ ورکوي، څوک عوضي کوي، څوک هیڅ هم نه کوي. د دې شرعي حکم څه دی؟ د دې څه مقصد دی؟ سوال افسر ته کاټ ورکوي، عوضي کوي. عوضي زه خو ستا په سوال باندې دومره عصمت الله پوه شو، که ته لږ وضاحت وکړې. ستاسو مقصد دا دی چې یو سړی به نوکر شوي وي، خو په خپل نوکرۍ په ځای باندې بل سړي له تنخواه ورکوي، نیمه تنخواه، دی نوکري نه کوي. غالبا دا سوال دی. یا افسرانو له رشوت ورکوي، کور نه نه ځي، نو دا خو ناجایز کار دی. تنخواه په دې باندې حلالېږي نه، حرامېږي. که ستاسو مقصد دا وي. که بل مقصد دی عصمت الله صاحب تاسو کم ځای نه کړی دی، نو ستا په خبره باندې زه پوه نه شوم پوره. جی جی د یو کس سوال کړی چې الله جل شانه دنیا کې مسلمانان ټول خو د شریعت د قانون پابند جوړ کړي دي، خو کوي مثال په طور باندې یو کس د یو خپل محرم سره محبت وي او دته پته وي د سره چې نکاح خو کېدی نشي، نه د هغه ما سره کېدی شي، نه زما ورسره کېدی شي. نو دغسې که دې سوال کولی شي د الله نه چې الله آخرت کې ماته دغه راکړي، دا څوک چې خوښ دي خو د دوی په دغه کې خو راتلی نه شي که نه، محرماتو کې دي. محرماتو سره چې محبت وي، د محرماتو کې محبت چې دا خو فطرتي دی، دی د واده دپاره یادی چې واده ورسره کولی نه شم، دا خو محبت نه دی، دا خو شهوت دی. دا خو شهوت پرستی ده. د دې سوال نه دی کول پکار، شهوت پرستی نه دی. دا سوال دی کوي چې الله دې شهوت پرستی سوچ او دې نه ماته دوباره نصیب کړي. صحیح دی که نه؟ دغه سوال یې غلط دی.
یعنی سوچ غلط دی، سوال دا نشي کولی نه وي. د قیامت کې په جنت کې داسې سوال کولی نشي چې هغه غیر شرعي وي. الله پاک په دغې ته برابروي نه. یو کس تپوس کړی چې نسوار به پکې مونږ ورته وي چې نسوارو تمنا به دې نه وي، د ګندګۍ په جنت کې نشته. نو ګندګۍ او د غلط شاوت پرستۍ سوچ په ذهن کې د سر راځي نه. قرآن کې الله فرمایي ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین. د دنیا نه به ته داسې کسانو نه تللی وي چې هغه سره به دې جنګ و جګړې، او چې کله الله پاک جنت درکړي هغه لا یې ورکړي نو ستاسو ذهن نه به جګړې او فساد ختم کړي، نزاع به بالکل زړه کې پیدا کېږي نه. او بل قرآن کې الله فرمایي ولکم فیها ما تشتهیه الانفس، تاسو چې په زړه کې څه راځي الله به درکړي، خو دا شیزونه به نه راځي. دا نسوار شول، د غلط خواهشات دا په ذهن کې او په زړه کې تر راځي نه. ښه د مسلمان د انسان فطرت خو پاک دی که نه، چې پاک دی نو دا معنی چې پاک پاک سوچونه به درته راځي. ښه دا سوالونه جوابونه ورکړو. ښه قیامت میں اللہ کسی حساب لاتا ہوگا کیونکہ اللہ تو ہم صرف جنت میں الله پاک خو به میزان تله چې دا ودرئ که نه نو ډیوټۍ ورکړي مختلفو فرشتو ته، ملایکو ته، هغه به ډیوټۍ کوي که نه. الله تعالی خو حکم کوي، امر کوي، هغه کل مونږ ته ښکاري او که نه ښکاري هغه حکم چلیږي. ښه په دنیا کې محمد عثمان حقانی صاحب وی کہ السلام علیکم، مفتی صاحب وزیر اعظم عمران خان نے علماء کرام کے لیے جو اعزازیہ مقرر کیا تھا، علماء نے اس کا اختلاف کیا کہ اس کے پیچھے عمران خان کی سازش ہے، عمران خان کی حکومت نہ رہی. اگر اب کوئی اس کے لیے اسناد جمع کرے تو بالکل جائز دی. سازش مزش باوجود د عمران خان چې کوم اعزازیه مقرر کړي دی هغه اخیستل شي، عمران خان د جیب نه درکړي، بنیګالي نه راو بس. عمران خان د قومي خزانې نه درکړي، اوس دا زما ستا خزانه ده، مونږ ته نه اخلي، مونږ ته یې راکړي. چا درته ویلي چې ما اخله؟ خپلې ته اخله، څومره زیات یې درکړي ته اخله. عصمت الله وایي چې مفتی صاحب د عیسی علیه السلام دوباره نزول په دنیا کې 45 کاله تېرول د 15 صدۍ کې محیط دي که نه شرعي حکم څه دی؟ دا خو چا نه دي چېرته راغلي چې 15مه صدۍ کې دا کار کوي. عثمان صاحب ستا سوال خو اول راغی او ته غیر نظر ته رستو راغلی. ها ما بهر ناس. خو عصمت الله صاحب دا هم تاریخي روایاتي صحیح حدیث او قرآن نه دا معلومه نه ده چې دا قیامت په کله راځي، یا دا عیسی علیه السلام به نزول کله کوي، مهدي به کله راځي. دا چې موږ کله حدیث او قرآن خو مطالعه وکړو نو بیا موږ داسې کوو چې د دې غسره میلاوو قرائن چې شاید دغه علامات پورا شول. دغه علامات خو ذکر دي کنه، شاید چې دغه نزول د عیسی علیه السلام را نږدې شوي، قریب شوي. نور پکې صراحت سره تاریخ کې نه دی مونږ ته په ذکر شوی، نه قرآن کې نه په حدیثو کې چې په دې تاریخ او په دې صدۍ کې به دغه نزول د عیسی علیه السلام کېږي. خو چې څومره قرائنو نامعلومیږي علاماتو نه نو نږدې دی چې ډېر علامتونه چې دي هغه شوي دي، ظاهر شوي دي، لږ پاتې دي. عصمت الله وایي دا جواب مونږ عصمت الله صاحب ته ورکړو. تاسو سره سوال شته؟ تاسو سره شته؟ صدقه فطر نن سبا 13 څومره وه فطرانه؟ 150 وه که نه؟ نو 150 اوس په ګران شوي ځکه چې وړه ګران شوي دي که نه، نو 2 کیلو وړه څومره قیمت دی؟ دومره فطرانه دی 120 یو کیلو. خو بیا خو 250 روپۍ فطرانه جوړېږي. نو که د لمانځه څوک فدیه ورکوي نو 250 روپۍ به نن سبا ورکوي. فطرانه وخت په وخت باندې بدلېږي، وړه به ګوري چې څومره باندې دي، وړو مطابق د غنمو مطابق فطرانه به ورکوي. ښه رشید خان الله دې تاسو له صحت درکړي، چې هر ځای کې الله دې خوشحاله الله دې خپل ملک ته سالم و غنم راولا. دے وہی چھ میرا زمین توڑا ہے، میں اپنے بہنوں کو اس کی خوشی سے مناسب پیسے دے دوں تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ بالکل چې ته خرڅوي په خرڅه ته وایلې
خوریان یې خرڅوي چې دا ځمکه زموږ نه واله قیمت یې ورکه مناسب قیمت ورکه ځمکه ترې واله چې دوی په خوشحالۍ باندې تا باندې ځمکه خرڅوي دا ستا ځمکه نه ده چې پلار نه پاتې شوله نو دا ځمکه ستا نه ده بلکې دا د خوریانو د در سره برابره شریک دي نو ته یې کولی شې چې ته وایلې دا تا دپاره جایز دي او کم مسافر نور دي خپل وطن ته د الله سالم او غنم راولي خپلو بچو ته دی راولي هغو دپاره مونږ خصوصي دعا کوو او زمونږ ډېر زیات پروګرام به هر ملک خلک ګوري او زیات امامان صاحبان ګوري هغه مسایل مونږ ته راځي چې امامانو نه خلک تپوسونه کوي نو ډایرکټ د دې نه مسایل خلک کوي زمونږ پروګرام نه بعد کې خلک ډېر ګوري ځکه ما دا پروګرام زیات شیر کوی دی کې شرکت زیات کوي دا رستو خلک ډېر ګوري ځان سره یې سیو کي او کم مسایل دي په دې کې خو ډېر مسایلو مونږ جوابونه ورکوو یو مسایل زده کې ته څلور رکعاتو نفل سوی زده یې چې عمل په کې څومره ثواب به درته ملي نو دا یو بل ته ورسوئ چې څوک عمل کوي ثواب به مونږ تاسو ته برابر رسي قیامت کې به انشاءالله په قبر کې به مونږ ته د دې یخوالی را رسي د پروګرام شیر کولو په وجه باندې تاسو پیسې خو نه لګي زیات نه زیات شیر کړئ دې سره خو تاسو عزت جوړېږي چې څومره کسان یې ګوري فوراً یې شیر کوئ هم لایک کوئ کمنټس هم پې لاندې لیکئ اوس په اخر کې مونږ دعا وکړو چې یا الله زموږ څومره اورېدونکي دي الله پاک د دنیا آخرت عزتونه نصیب په زړه کې خو به څه حاجات وي یا الله ته پې خبردار ټولو شرعي حاجات پوره کړي یا الله څومره بیماران دي شفا کامله عاجله ورکړي څومره مسافر دي په خپل وطن کې ثواب وکړي یا الله رزق ورکولی شي دنیا آخرت زمونږ ښایسته کړي رزق بندوبست یې وکړي او بچو ته سنم و غنم راوړي او مولانا صاحب نصیب صاحب او والده صاحب بیمار ده الله د شفا کامله عاجله ورکړي یا الله شفا ورکوونکې ذات ته د والده صاحب ته شفا کامله عاجله ورکړي افغانستان نه دلته راوستي ده یا الله شفا په خپل قدرت سره کامله سره شفا ورکړي څومره بیماران دي شفا کامله عاجله ورکړي یا الله چې څومره مسلمانان دي په زړه کې څه مقصد دي ټولو مقصد پوره کړي شرعي حاجات یې پوره کړي په کومه شعبه کې کار کوي علما کرام طلبه کرام دي یا الله عزتونه یې نصیب کړي ټولو ضرورتونه پوره کړي زموږ دارالافتا ضرورتونه پوره کړي زموږ دارالافتا د متخصصینو څومره ضرورتونه دي کتابونو ضرورتونه دي یا الله په خپل قدرت نه ته ضرورتونه پوره کړي د کتابونو بندوبست دوی ته وکړي یا الله تا سره خزانو کې هیڅ قسم کمی نه راځي ډېر غریبانان طلبه کرام علما کرام مونږ سره دي چې کتابونه اخیستلی نشي یا الله تا هغو ته بندوبست وکړي په خپله خزانو نه هغو بندوبست وکړي څوک مونږ سره مینه او محبت کوي دنیا آخرت عزتونه یې نصیب زمونږ ملک اسلامي نظام نفذ و دایم کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله وصحبه